رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل. شدي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا حديث نقل له ده فرمائي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل. ده يسري فلاس کی دسرو زرو کو تولیدل. الله نبی ده يسري فلاس کی دسرو زرو کو تولیدل. فنزعه الله نبی ترا کو بمیستل. فطرحه قدمي گزارل. قدمي تیویستل ده الله نبی بخبلا او گزارل. وقال او فرمایل پتاسو کی یو قص کئی د دې خبرې چې د ورس کروټه لاس کې واچي نو فیجعلها بیده په لاس کې دی واچي ان څه معنا د سرو زرو ګوتمۍ سړي دپاره دا خو جایز نه دي د سړو دپاره تاسو کې یو کس دا قص کوي اراده لري چې د ورس کروټه لاس کې واچي نو چې کله د الله نبي لاړی فقیل للرجل د سړي ته وویلی شو خذ خاتمك تخفل قوت مدي رواحل انتفع به فدي سر پیدا والا ای خرسك برشه في واخلا ای خبر لور تور که ای خس تور زلانو دو پاره خود دي استعمال اول جائز دي السري ايمان او غيرت ايماني تو گورا السري ویلی لا والله لا اخذه ابدا قسم بالله دان راخلا لا اخذه ابدا اجر نراخلا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم او حال دا چې الله نبی غرزه ولید زما سکراوال رواه مسلم. د دې حدیث خلاصه دا شول چې د الله نبی په یو منکر کار ولید منکر سمانه خلاف الشرع کار به ولید نو په خپل لاس به کار منع کوو وکړه سبا موږ تاسو منکرات وینو خو په لاس طاقت ویني منع کوو لور فلاس کی د زوی فلاس کی کور کی د خزی په دغه کې بدن کی داسې یو څه وینو چې هغه د شریعت خلافي موږ تاسو هغه باندې عمل نه من رأى منكم منکرا فليغيره بيده دا اولنی مرتبه ده چې یو منکر خلاف الشرع کار ولید په خپل لاس سره د منع کی او د الله نبی د یو صحابي په لاس کې ګوتمه ولیدله او د الله نبی ته وویستله او ګزارې تکړه او دا وروسته خبره وکړه چې تاسو کې یو کس قصد دې خبرې کوي اراده دې خبرې کوي چې د ورس کروټه لاس کې واچي یعنې منع وکړئ دا کار مه کوئ نو بیا چې کله د الله نبي لاړې صحابه هغه سړي ته وویل چې دا ګوتمه دې راوچته کړه راویخله پیدا دې واخله لور ته یې ورکړه یا یې ښځې ته ورکړه یا خرڅه که بل شی پرې واخله نو د ده ایماني غیرت دومره ده تر چې والله لا اخذ ابدا زه نه راخلم الله نبی غرزوله څنګه راواله دا د نشنا حدیث دی ګوره دې کې موږ تاسو ډېرې خبرې په لاس راځي یو خدا چې صحابه کرام ایمانونه ډېر مضبوط او بل کمال اتباع پکې وه پوره اتباع د الله نبي پکې وه اوس خو نسب موږ تاسو اکثر د ملګرو ته یو مسله مخې ته شي نزاع جګړه خصم مخې ته شي نو موږ تاسو ول تفوس کو چې شریعت کې زموږ اساس په دې مسله کې څه پیدا شته که نشته یعنی شریعت زماره طرف فیصله کوي که نه انګریزي قانون یې کوي نو چې څوک داسې وکیل ګوټی غوندې هغه ورته وایي چې یاره ستا پیدا په انګریزي قانون کې ډېره ده دا مې عدالتونو ته منډې وایي او که څوک ورته وایي چې ستا پیدا په دې اسلامي دغه کې ده احکامو کې ده د الله تعالی په قرآن او سنت کې په دې فیصله وکړه ستا په دې کې پیدا ده بیا دې ته راځي یعنې موږ تاسې د دین د خپل خواهش تابع کړی نو چې کوم ځای کې زموږ ستاسې خواهش وي په دین کې عمل په هغه شي باندې کوو چې خواهش نه عمل پرې نه کوو نو صحابو غیرت ته وګوره چې سره زر د الله نبي ته غورځولي دي لوستې واپس هم دي راغسي نو نن سبا زموږ ستاسو ایمان دومره کمزوری چې د کور نه ټي وي نشو ایستلی ټي وي د لورو د پیغلې لور د لاس نه موبایل نشو اخیستلی ایمانونه کمزوري شوي کور کې څو غلط لباس وکړي هغه لباس شلولی نه شو ورته نشو غورځولی ایمان هم کمزوري منکر کار ښه وینو خو بس چشم پوشي پې کوو که چېرته موږ او تاسې په خپلو کورونو کې چشم پوشنې وکړې تاسو نرمي م وکړله مشکلات جوړېږي صحابه کرام ناشنا خلک دې وجې نه کتابونه ډېر ناشنا خبرې لیکلي دي
چې یو کار به د الله نبي وکړو صحابه به کوو چې نه به یې کوو صحابه به نه کوو. لکه یو دنه لاندې یو شرح والا لیکلي واسې د موبایل کې ده هغه لیکلي و چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما حدیث هغه نقل دی لکه دنه دا حدیث هم نقل بل حدیث هم نقل دی. دی وایي چې زما پلار د هغه د کوټې په دغه کې یو طرف ته پرنانه وه موږ تاسو ته ناوه وایو عام خلک ناوه پرته نو عمر رضی الله داسې منزله تېرېده څه دارې مارې ته شوي نو عمر رضی حکم وکړو چې دا ناوه کوزه کړي ځکه موږ ته تکلیف دی. نو عباس رضی الله عنه په دیوال کې دا لګېدلی و. نو عباس رضی الله ته ویلې تا ته پته ده عمر چې دا چا لګولی ده دا د الله نبي په خپل لاس لګولی او تا لرې کړی ده. نو عمر رضی الله غیرت ته وګوره ایماني غیرت صحابو کې ډېر و. هغه ورته ویلې چې د الله نبي په خپل مبارک لاس لګولی ده نو زما په دې وګو ودرېږه زما په دې او روح یې واپس بیا ولګاو په هغه ځای کې چې کوم ځای کې الله نبي لګول په هغه ځای کې ولګاو. وایي دا کار بیا عباس رضی الله وکړو وایي د الله نبي لګولې ده او ما کوزه کړې ده وایي اوس زما په دې وګو ودرېږه په کوم ځای کې چې د الله نبي لګولې په هغه ځای کې ولګاو. موږ څه یو د الله نبي اعلان وکړو چې شراب مکمل حرام د صحابه کرامو سره غټه ډوخې ډولې واړول دغه رنګې د خرو غوښې حرامې بعض علماو لیکلي چې صحابو دیګونه باندې کړي او وږي شوي وو هر څه واړول چې حرام شو په څه کې اوس استعماله زمونږ د صحابه کرامو ایمانونه غیرتونه مضبوط وو په دې وجه الله تعالی غوړي لوی مقام ورکړی دی. او موږ تاسو خو چې یو شی کوو چې پیدا ته ګوري چې پیدا پکې کوي چې پیدا پکې نه او نه سبا د سرو استعمال اوس دا مسله واضح کوي چې د سرو استعمال سرو د لپاره څنګه دی نو دا د سرو د لپاره حرام دی ځکه چې حدیث کتاب راغلی دی علي رضی الله عنه په حدیث نقل هغه فرمایي چې د الله نبی په خلاص کې رحم کې خود او په کس لاس کې سره کې خود او د سیو خو او صحابه ته ویل چې دا دوه شیونه چې ان هذين حرام على ذكور امتي دا دوه زما د امت په نارینه باندې سری حرام رحم او سرزر کله کې کډي دا خبره یا ساتي قلیل او کثیر په دې کې برابر دي. نن سبا زموږ تاسو په پښتنو سره واچ دي او کوجدن کې خواخر اولګي او زوم تر سره کوت م جوړيږي هغه ته پلاس کی او چې څه وته ګوري وته خاد چې یاره چې دا خادي دي خیر ته کنه لکان دي انا کسرت سرود پر حرام دي سرزر سپینزر جایز دي سرزر حرام دي سرزر صرف د خصو د پر جایز دي کامل ته جوړي که کوتمه ته جوړي که هر ته جوړي ارشي جوړي کواري ته جوړي جایز دي خصو لپاره د سرود پر د حرام لکه الله نبی صحیح حدیث ته ان هذين حرام على ذكور امتي زما د امت په نارینه باندې دا دوه سيزونه حرام دي. نو سبا ډېر خلک دي که موږ ته ووایي چې دا کوژدن دې کړی ده او په لاس کې د سرې دي دا لرې که ګزارې که هغه ویره چې دا ماته خواښې اچولې ده یعنې خپلې خواښې له ترجیح ورکوي د الله د نبي په خبره باندې. ډېرو ته موږ داسې ووایو یو داسې یو ځای کې موږ یو څه ملګر مادر بوټې غوندې ولې داسې کاټن جوړی م اغوستی ورسې داسې د یو خپې په بل اړولی و ناستو سره ګوتمې په لاس ما ورته ویلې چې دا خو سپین لباس خو دې ښه کړی دی خو دا ګوتمه دې دا خطرناکه ده یاره چې بس استاد خفه کېږه به دا خو کوژدن مې نوې نوې کړې ده دا راته خواښې اچولې. نو مشکلات ټول دې شي جوړ کړي چې موږ تاسو له خواهش تابع که چېرته موږ تاسې د دین تابع شو خواهش شو شاته که نو کامل او پوره مسلمانان به شو او که چېرته موږ تاسو له خواهش تابعداري کوله نن سبا زه اکثر ملګرو ته وایم جماعتونو کې د امامان اکثر بلتي کې رابطي کې ډېر موږ دلته ډېر زمانه دلته وشو اسماعیل ته پته ده وجه دا ده چې امامان خلک د خپل خواهش تابع جوړوي خلک وایي بس امام به زما رتبې لمونځ هم کوي زما رتبې مسله هم بیانوي زما رتبې خبرې پکې په دې وجه امام چې چېرته یو شرعي مسله بیان کړي د خواهش خلافي درې کوي امام وځه ځه ته چا راوستې دا خبرې کوي یعنې داسې وکړه چې کوم امام حق مسایل بیانوي هغه د هغه پسې مونځ خوند کوي هغه پسې مونځ وکړه او کوم چې شف کوي او بس صرف دا خبره به یو خپل تعویض ته راته وایي خبره به یو خپل دم ته راته وایي او پیړه او نری کوي یاره حاجي صاحب په خیر راغلی یاره لږ کښېني چې کېره څوک چې دا کوم مولا دا شی کوي پیسه سره مولای د مقتدیانو ته جبونو ته ګوري د خلکو تابع د انسانانو تابع د رب تابعداري نه کوي دې پسې مونځ هم ښه نه دی مونځ هم څه نه کوي. د دې وجه نه ډېر ملګرو له پکار چې خپل امامان په دې مسلو کې وتلی داسې بې خونده بلا پسې مونځ هم مه کوه بې غیرته پسې
مقصد دا غیرت دا ایمان دا غیرت نوم دا اسلام دا غیرت نوم دا چاکی غیرت نه یغا کی ایمان دا دا صحابه کرام غیرت تا وګور دا الله نبی ته کوتنو غرزولی دا غیر زین راخلم وی پیدو خزلم نورکم لورلم نورکم دا که دا الله نبی غرزولی ځکه تاسو کامله تابعداري د الله ته نبی کوله نو په دې احادیث عمل پکار دی دین د دې احادیث نزد کې دې حدیث درسونه تکې نه په ځل اعمال درس کې هغه تم کې نه هغه رسول الله حدیث ته بل څه نه دي خدای دې سوالین په عربی کې دی هغه پښتو کې دی یا په اردو کې دي اسبر شیخ صاحب دغه د قرآن صالحین مخې ته کې د دینه لیکل کړي دي په بخاری نه کړي دي مسلم ترمذی نسائی دي کتابونه لیکل کړي دي هغه د خپل ځان یو حدیث هم نه لیکل هغه تم کې نه بیرسو هغه په دین لیکلي پیدامن کتاب دی هغه تعلیم کی کدا کی اس خبره نشته السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.